دویم نمبر مثال ارکوملا امام بخاری په بخاری کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او دغه آیات تفسیر یې بیان کړی دی. ډیره خوندوره خبر ارته کوم صاحبانو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د یو ترور زوی دی په صحابو کې، خالازاد یې دی حضرت مستح رضی الله عنه. دا مهاجرینو کې فقراو کې انتہائی فقیر صحابی، او په مهاجرینو کې مکه مکرمه نے رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سره هجرت کړه مدینه منوره ته. فقیر صحابی، مهاجر صحابی، ساده اپاده صحابی رضی اللہ مستح رضی اللہ. او دا ابو بکر صدیق ترورزای دی، خالازاد مور په طرف باندې ترورزای دی. دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میاشت وظیفه ورکوله، پیسې به ورکول، ټول کفالت ټول تربیت دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په ذمہ باندې پیسې به مول ورکولې او د پرورش به هم کاو، ځان سره به اوساو، د کور غم، د یخنۍ، د ګرمۍ، د جامو، د پیزار، هر یو شي غم بیا. مستح رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خو یو وخت داسې راغی، عائشہ مبارکی یو واقعہ را اگے طرف تا زنزمہ خدا عائشہ مبارکی پشان کی دا مبارک خلین صدا سے نامناسب الفاظ اوتا. عائشہ مبارک باندې یو حالت راغل ډیر سخت حالت تے په سورۃ نور کې اللہ جل جلالہ دورو کوګانې ذکر کړی دی. خدای پاک جل جلالہ فرمای الله یې اعلان کړی چې تاسو مور مبارک پاکه ده. خدا مبارک خلین ادا سے نامناسب الفاظ ادا شو. مستح رضی اللہ تعالی چتر ادا شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور وخامه ام المؤمنین مو عائشہ مبارکہ بدی صاحب باندې مورم وا او خپل نسبی لور یوا او لور دا ډیر نږدې رشتې پلار او مور ته ډیره محبوبي، خصوصا پلار ته ډیره محبوبي. دا څه به وایم ځکه زنانو اکثر زنانه ماشومان چې کوم دی هغه دا څه ډیره نه خوخي. دا حقیقت ته خو پلار باندې ډیره ګرانی. دام حقیقت ته چې د زرو زامنو نه یو لور قربان شو چې کور کې هر سره مر باندې زیریږي او چې واده شیم در باندې زیریږي او ډیر بهترین او خوندور شاید الحمدلله. نو لور یو مبارکه بس د قسم خوړ چې زه الله په ذات باندې قسم خورم. ابو بکر صدیق فرمایي رضی اللہ عنہ نن پس با ابو بکر صدیق مبارک مستح سرا یو قسم مددم نکا، نہ با پیسے ورکوم، نہ با خرچہ ورکوم، نہ با یا کفالت کوما، نہ با یا فرورش کوما، یو شیبم نور کوم. اے قسم یو خور سیدنا ابو بکر صدیق دلتا مبارک قسم خور او التپ اللہ باندې ابو بکر صدیق دومره ګرانو کنا او دومره قربتونه او دومره نزدېکت ولا الله ورکړي دی. ولی د ټولو نزیات اطاعت په صحابو کې کپچا کې موجود څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکو اطاعت پکې زیاتو، رب د طرف نه ور سره قربتونه زیاتو، نزدېکت ور سره زیاتې وي. ځکه چې مار ته وی چې د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دا الله د قربت لپاره ټولو نه لویه ذریعه ده. چې دلته د قسم خوړ الله په سورۃ نور کې آیات نازل کړه، څومره ښایسته خبرې ورته کړه. الله څه ورته فرمایي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. الله څه ورته فرمایي چې مړه د فضل والا خلقم قسمونه خوري. فضل والا دومره زیات فضیلت والا خلقم قسم. ګوره دا خدای پاک د سره راز او نیاز دی، دا یو سره محبت دی چې څومره ښایسته الفاظ یې نازل کړه. فرمایي ولا یأتل اولی الفضل منکم، په کار ده چې دغه فضل والا خلقو قسمونه نه خوري کنه. څوک تر مراد دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. والسعة
او په کار د چې مال والا خلق قسمونه نه خوري کنه په کار د چې خپل قسم نه تیر شي او مهاجرینو سره هم ښېګړه وکا او سره فقراو سره هم ښېګړه وکا رشتہ دار سره هم ښېګړه وکا دینه مراد مستح دی ځکه چې مهاجر هم دی مبارکو رشتہ دار هم دی مبارکو اور سره فقیر هم دی مبارکو الله ورته فرمایي فضل والا خلق سره دا خبره مزنه کا یا ابا بکر دې خبرو نه تیر شه او بیا الله جل جلاله ته په سخت باندې ویلې شو الله بدا سے الفاظ نازل کړي وي چې په سخت به ورته ویلې وي نه مفسرین فرمایي چې دا د هغه قربتونو اثر دی چې الله ور سره مینه شروع کړي وا او څوک چې چا سره مینه شروع کا هغه ته سخت الفاظ څوک نه استعمالي په نرمه کې ورته چې مړه فضیلت والا خلقو د پاره خدا سي نه پکار د چې عفو وکړي درگذر الله ورته فرمایي وليعفو وليصفحوا بس معافیا کړه مستح بس بخنه ورته وکړه مصلح ته او بیا ورته په اخر کې اعلان کا ابو بکر صدیق ته الله څو ورته فرمایي الا تحبون ان يغفر الله لكم دای نه یادی خود د غوګه یتیری خلقو دا نه خوخه خلقو نه څوک مراد دی ابو بکر صدیق خلقو دا نه خوخه چې زور ته بخنه وکړم زه درجات اوچت کړم زمر ته خطاګانې معاف کړم ابو بکر صدیقا مستح معاف کړه رب لا یزال نه تماف رب ته ارڅ معاف کړي دی ورته فرمایي دومره قربت مفسرین لیکي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله سره دومره قربت چې د قرآن آیاتونه د هغه په شان کې رب لا یزال اسمان نه نازل کړي فضل والا ورته ویل کېږي فضل والا او سعد فراخي والا ورته ویل کېږي دوی له داسې نه دي پکار د چې د خبرو نتیر شي د مبارک څه کمال کړی دی مفسرین لیکي امام بخاری دا ټوله خبره چې کومه مارته وکړه دا امام بخاری کړي په بخاری کې او بیا لاندې لیکي چې مستح رضی الله تعالی عنہ ته داسې عفو ابو بکر صدیق وکړه پس دغه آیات نه چې اسبی پلیار کې ولید پلیار کې یا به ابو بکر صدیق مبارک صحبت لراغه اور سرکه مناستا یا به اس سلام لراغه تپوس به ترکا څه ضرورت خو بنی چې الله پورا یکړم چې خدای پاک خالی رضا شي الله مخکې به دا خبره نه و مخکې به مقرر وظیفه و ابي ول ورکولا پښتنې چرته پلیار کې ترنا کړي یا سلام د پاره مستح راغله پښتنې ترنا کړي خو چې آیات نازل شو وظیفه یو ول ډبل کړه مخکې بسل دینارو وس یو ول 200 دینار کړه او چې چرته به مستح ولید د مبارک په پوړان دي شو څه به ورته وی چې ضرورت خو بدني څه پیسې مې خو بنه لګي چې سیدنا ابو بکر صدیق مبارک ار باندې نور سخاوت موکا چې رب لا یزال خوشحال شي رب لا یزال مهربان شي نور قسم په خدای چې د صحابو دومره قربت ته الٰه العالمین سره او دا قربت چا د وجه نه حاصل کړی دی اطاعت د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام لا چې رب لا یزال د دوی پشان کې آیاتونه نازل کړي